فدیه د یوې روجې فدیه 100 روپۍ ده. یعنی یو بیمار دی هغه روجې نشي نیولی، د شوګر مریض دی، د ګردو مریض دی جناب، هغه به روجې نیسي او کنه نیسي نو 100 روپۍ به ورکوي او پیسې به کم یو کس ورکوي. یاد ساتئ ښه، دا ډېر اهم سوالات دي ښه. د ټول نه مخکې نه دی، د ټولو نه مخکې چې سرسایه 100 روپۍ ده که نه، هغه به د یوې روجې فدیه یعنی نن سبا دور کې 300 روپۍ ده ښه. خیجې راکوزېږي، صحیح ده، وړو سره تعلق دی قسم له د غنمو سره، هغې باندې ما ویډیو مخکې کړې ده. نن سبا دور کې 300 روپۍ دا د یوې روجې فدیه ده. یعنی یو کس دی روجه نشي نیولی، هغه به 300 روپۍ ورکوي. صحیح شو؟ لکه څنګه چې سرسایه ده دقه شان به د هغې قیمت په لګوي. یاد ساتئ ښه، فدیه به کم یو کس ورکوي، یعنی کم یو مریض به فدیه ورکوي. نو دا ډېر اهم سوال دی. ګورئ ښه، زمونږ ډېر وروڼه داسې دي چې هغه برابري یا ځواناني یا داسې بیماري چې هغه ښه کېږي، یعنی کال نیم پس ښه کېږي او هغوی وایي مولي صاحب مونږ اوس روجې نشو نیولی او فدیه به ورکو او بس د روجو خبره ختمه. نه 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 نه، خبره داسې نه ده ښه. یاد ساتئ، فدیه به هغه کس ورکوي چې یو کس شیخ فانی دی، مطلب یو کس بوډا شو یا بوډۍ ده او ډاکټران وایي جناب چې بس دې نه پس خو زندگی نشته که نه، یعنی ځواني خو بیا نه راځي که نه، یو کس مکمل په کټ باندې پرېوځي. یا یو بیمار دی، بیمار ښه، او د هغه بیماري ټول عمر ده، یا زنانه ده یا نارینه دی، د هغه ټول عمر بیماري ده او داسې بیماري په ولګېده چې دا بیماري ښه کېږي نه او ټول عمر به د دسې دا بیماري. نو بیا به څه کوي؟ بیا به دغه کس څه کوي؟ دغه کس په د خپل روجو بیا فدیه ورکوي. په خبره پوه شئ. بل خبره، اوس یو کس بیمار دی یا یو زنانه نه بیماره ده، صحیح ده، او هغه روجې نشي نیولی، یا د ګردو مسله ده یا نوره څه خبره اتره ده، زنانه ده مثال کې طور پر هغه نشي نیولی، هغه به فدیه ورکوي. خو که فدیه ورکړله او د دغې نه پس ورله الله صحت ورکو نو د مرګ نه مخکې به دغه روجې راګرځي ښه. یعنی مطلب یو کس دی هغه بیمار دی، صحیح ده، هغه دا روجې پې رالې او جناب روجې هغه نشي نیولی، د دې روجې څه چلو کوم؟ د دې روجې 300 روپۍ ورکړې د یوې روجې، صحیح ده، 13 روجې وخوړې، 29 روجې د هغې فدیه ورکړلې. اوس دا کس کال پس 2 کاله پس روغ شو، برابر شو او دومره برابر شو چې د به کې دا روجې رانیولی شوې، دا روجې به کې نیولې، نو جنابو دی به بیا څه کوي؟ دی به بیا دا روجې راګرځوي ښه. دا نه چې جنابو پیسې مې ورکړې او به زما خبره ختمه شوه، زه به بیا کو صحت هم راله الله راکړي، زه به روجې نه نیسم. نه نه، دا روجې به بیا راګرځې. کو هر کله دله الله صحت درکو دا روجې به ته راګرځې. اگر کو تا 300 روپۍ څه دي دا ورکړي دي، نو جناب خبره ډېره اوسره یو د یوې روجو فدیه څه ده؟ دا 300 روپۍ دي، 300 ښه. دغه شان یو کس وفات شوی دی، په هغه باندې مونځونه دي، نو د یو مونځ څه دي؟ 300 روپۍ دي ښه. د یو مونځ ویتر ځان له مونځ دی، دغه شان روجې به پاتې شوي، نو د یوې روجې 300 روپۍ دي. او خبره ډېره اوسره یو، فدیه هغه چا له پکار ده کم کس چې مکمل په کټ پرېوځي او یا ډېر بوډۍ بیخي او ډاکټران هم وایي جناب، خلک هم وایي چې بد نه پس د ده روغېدل نشته، هغه کس په فدیه ورکوي. اوس یو کس دی هغه بیمار دی، هغه فدیه ورکړله او د هغې نه پس الله صحت ورکو، نو دا به دا روجې بیا څه کوي؟ راګرځوي. په خبره پوه شي. یا یو ځوان دی بهر کې به او ښه برابر دی، خو د هغه د ګردو مسله ده او ګنټه پس هغه اوبس کې او ټول عمر دا بیماري، نو دا هم څه کوي؟ دا به فدیه ورکوي ښه. یا د یو کس شوګر دی بیخي او شوګر هم ټول عمر سره تعلق ساتي، نو هغه به بیا فدیه ورکولی شي، خو په شرط د دې چې صحت الله درکو که نه، نو بیا به څه کې؟ بیا به دغه روجې راګرځي.